و خیال کې نه وه چې خدای پاک په د پاکستان سره او د پاکستان عسکري قوتونو سره دومره ښه کوي. وی دا دومره ښه وشو چې دا کله شو، دا په 10 مئی شو، او د 10 مئی نه مخکې پاکستان بیکاره پاکستان، مقروض پاکستان چې څوک یې پسې کې شماري نه پاکستان، د 10 مئی نه پس د پاکستان پوزیشن مکمل بدل شو. پوری دنیا کا قیادت کرنے والا پاکستان، ایون چې ټرمپ غونته کې متعصب سړی وي چې پاکستان او انډیا دواړه اټومي قوتونه دي، زه ورته اپیل کوم چې جنگ دی نه کوي، دی نه مخکې خپل کاری دی. او بیا د هغې نه پس چې پاکستان له خدای پاک چې کوم دغه ورکړه، کوم عزت ورکو، د هغې عزت هغه دغه ته وایي او ورته وګوره، نو په هغې کې لومبنۍ خبره چې ده هغه چې کوم کارونه شوي وو نو هغه به یو یو ځان ته راشمارو. نو لومبنۍ خبره پکې څه شوې وه چې د رافیل جهازونه یې د هغې تباه کړل. رافیل طیاره کله چې هغه تباه شو، نو کوم خلقو چې د عسکري یا د پاکستان د فوج نه مرورو مړه وی دا دروغ وي، دا شوې نه ده. نو چې کله فرانس په خپله اعتراف وکړو نو یې اوس څه وایي؟ نو دا داسې ناشنا کارو شو چې فرانس ورته مریانو او چین ورته مریانو. نو خدای پاک په پاکستان چې کم رحم وکړو، نو یو رحم یې دا وکړو چې هغې لی طیارې تباه کړې. نو کم کارونه چې شو، نو یو پکې دا وه چې رافیل طیاره. بل څه چلو شو، پاکستانی فوجونو د تدبر نه کار واغست او انډیا فوجونو د تکبر نه کار اغستی و. تکبر سو هم غزه کو هم اسلام آباد کو غزه بنا دینگے. دی خواستو دی پاکستانی عسکری قوتونو لا خدای توفیق ورکو او هغې د سار په وخت کې د سار د مانځه په دوران کې د الله نه دعا وغوښته. بیا فالمغیرات صبحا په قرآن کې دی چې د سار په وخت کې حملې کړې وې. نو د فالمغیرات صبحا والعادیات ضبحا، نو وایي چې عادیات سو هغه اسونه چې هغه دومره تیز دي چې د هغې سوه په دغه باندې ولګي په ګټه، نو هغه بسر کې وکړي. وایي که دا قرآن نن سبا نازلې دی نو د دې تیارو قسم به یې خوړلی و، دا کم تیارې چې لنګې. او بیا دا خبره چې دا کسان چې رالل، نو دی چې کله د دعا یې وغوښته او د دعا غوښتونه پس چې پې ورلل، نو فوجیانو څه چلو کو، په ډیت رجسټر باندې پایلټانو دستخط وکړو او غټ دای شو کړه چې مونږه د شهادت طلبګار یو او مونږ د موت نه نه یریږو. دا توفیق ولا خدای پاک ورکو. بیا هغې چې لاړل او کم ټارګټس هغې وخل او کم ټارګټس حصولول هغه ټول حاصل کړل، هغه څه چې وو هغه ورته میلاو شو. بیا واپس زنده سلامت رالل. دا خبره نه د چین په خواب و خیال کې وه، نه د زمونږ په خواب و خیال کې وه، نه د علماو په خواب و خیال کې وه چې ګینې ښه به کېږي، خو دومره ښه به کېږي. نو بیا غیر جانبدار چې کوم اتنټک خلق دی هغه وایي تاسو خبر نه یې چې پاکستان څومره کامیابۍ موندلې دي. نو وایي یو څو خبرې درته کوم، وایي دې ته ګورئ. وایي د انډیا 6 جنگي تیارې تباه کړې او د دې هیڅ نقصان ونه شو. هغه طارق جمیل خبره کوله، وی آپ نے میزائل پھینکا وہ سیدھا نشانے پر لگا اور اس نے میزائل پھینکا وہ خطا ہو گیا، تو یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ حرما. نو چې بل په ذهن کې دی 80 سے زائد ډرون مار ګرایې او دا د اسرائیل وی او بل ورسره څخه وکړل. وایي دلته کې په ادمپور یو کلی دی په انډیا کې، په هغې کې یو سیسټم دی د هغې ته S-400 وایي، دا د رشیا نه دی راوړی، هغه یې ورله تباه کو. دا ګوره د پاکستان هغه اچیومنټس دي. وی بیا ورته څه کوي، دفاعي نظام ولا خراب کو. نو بیا په هغې کې یو ځای دی اړي، په هغې کې فیلډ سپلایي ده، هغه یې ورله فیلډ سپلایي ډیپوی ولا تباه کو. بیا بل یو ځای دی هغې ته بیاس وي، په بیاس کې د میزایلو ذخیره وه، هغه وله پاکستاني فوج تباه کړه. او په LOC باندې لایر آف کنټرول چې دی خوا پاکستانو او اخوا انډیاو، د هغې نه اخوا د هغې پوسټونه نه هغه پوسټونه یې دې حد ته ورسول چې بعضې پوسټونه هغو خالي کړل، وتښتېدل ته هغې دې قبضه کړل. او بعضې پوسټونو په دغه باندې سپینې جنډې ولګولې، د دې نه غټه فتحه بله نه نو. او دا کسان روغ موټ واپس رالل چې کله الله تعالی دومره ګټه درکړه، نو په دې باندې واما بنعمت ربک فحدث. نو خیار خلق تا ته وایي چې یو څو کارونه به کوو او دې ته به فکر کوو. نمبر 1 دی چې یہ سب کچھ نصرت الہی سے ہوا، دا د خدای امدادو. دویم، پاکستان نے ثابت کیا کہ وہ صرف ایٹمی قوت نہیں ہے بلکہ اس کے پاس فوجی صلاحیت بھی ہے.
اټم خو فوجي صلاحیت په 10 مئی باندې ثابت کو. او بل دا چې پاکستان صرف د جغرافیه نوم نه دی چې دا بارډر دی چې د دې ځای نه دا بلتستان دی دی خوا کراچۍ دی یو حد او بل حد چې کوم دی ګلګت دی نه دا نظریه ده. نو نظریاتی وجود ثابت کو چې پاکستان یوازې جغرافیه نوم نه دی دا د نظریه نوم دی. دا نظریه چا راایستلې وه وی اقبال نے اس کو زندہ کیا تھا اور قائد اعظم نے اس کو عملی شکل دی تھی اور مولانا مودودی نے قومیت پر مسئلہ قومیت پر ایک کتاب جا لکھا اور 2 قومی نظریے کو سچ ثابت کیا اور شبیر احمد عثمانی مولانا نے ان کا ساتھ دیا. لاکھوں لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی اور یہ پاکستان وجود میں آ گیا. دا د 11 د 10 مہینه پس دی ثابت کړه چې دا نه نظریاتي ملک ته د دې لپاره چا قرباني ورکړي دي او د دې لپاره چا دعاګانې کړي دي او کوم خلقو چې د دې لپاره ځان کړهولی و د هغې په شا باندې یو سوچ و. نو وی څنګه وی ګوره دا پاکستان هرې خبرې ته په غور سوچ کو. وی دا کله جوړ شوی په 47 کې. نو وی اسرائیل کله جوړ شوی وی په 48 کې. نو په 47 کې خدای پاک تریاق جوړ کړل. نو په 48 کې خدای پاک زهر راویستل. نو اسرائیل سری زهر دی نو د هغې علاج سره پاکستان دی. نو مخکې نه ورته پاکستان تیار کړی. نو حدیث کې وو چې د مشرق نه به څه کسان راځي. ګوره د حدیث الفاظ ته ګوره د مشرق نه به څه کسان راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په سعودي عرب کې دی دا د مکې د مدینې خبرې دي. د مشرق نه به څه کسان راځي او هغه به په عسکري لحاظ سره د عربو نه ډېر مضبوطي. دې ته وګوره په عسکري لحاظ سره د عربو نه به ډېر مضبوطي. نو په 10 مئی باندې پاکستان ثابته کړه چې په 57 اسلامي ممالکو کې په عسکري لحاظ سره مضبوط ملک چې دی هغه پاکستان دی. نو دې وجې نه موږ امید لرو چې که خدای پاک بیت المقدس ازادوي نو په هغې کې به د پاکستاني فوج رولي او خدای دې کړي چې رولې پکې راشي. یوازې انډیا فتح کول نو لکه څنګه چې پوخا ایلن شیرون ویلو یا پوخا د اسرائیلو مشران ویلو چې زمونږ اصل دشمن څوک دی پاکستان دی. جب تک ہم اس کا ایٹمی دانت نه نکال دی دا ته مونږ ایستلی نه د هغې پورې هغه غلی کېږي نه. نو هغه د اوس چې د پروسس ته ګورې نو ګوره الله تعالی سټپ بای سټپ کارونه کوي. دا څنګه چې دا ترقی دا د تنزل نه دی دا هم سټپ بای سټپ راځي. دا ترقی چې دا هم سټپ بای سټپ راځي او دا ډېر شی ټایم اخلي. نو الله تعالی یو طرف ته د پاکستان د قائد اعظم دی پړه کې واچول نو پاکستان یې جوړ کو. وی دا واحد ملک دی چې د کلمې په بنیادو د جغرافیې په بنیاد نه دا د کلمې په بنیادو او مدینه واحد ملکو چې هغه د کلمې په بنیادو. نو د هغې ملک او د دې ملک هلته هجرت شوی و. مکې نه مدینې ته خلقو هجرت کړی. دلته مهاجرینو ډېر شی د انډیا نه هجرت کړی دی. او بیا دا چې په دې کې خدای پاک دا صلاحیت پیدا کو چې د ټولې دنیا پوزه جوړه شوه. نو ما ته بیا یو څو کارونه کوو چې هغه زما ستا په ذهن کې وي هغسې نه چې د هغې نه موږ خطا شو. یو خدا چې موږ ته الله تعالی په خپل کلام کې ویلو استجیبوا لله ورسوله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خدای پاک او د خدای رسول چې کله تاسو راوبلي هغه کار ته چې پای کې ستاسو ژوند دی. وی ژوند څنګه دی؟ وی د بدر په غزا کې چې کله صحابه 313 رالل او هغې انکار ونه کو جو بدر وشو نو د بدر نه مخکې څه چل شو په مکه کې دغه څه وی لیثبتوکا پیغمبره وایي چې تا تړو او لیقتلوکا یا تا وجنو او یا تا د دې ځای نه شړو. وی فاذا لا یلبسون خلافک الا قلیلا ستانه وروستو به دیم لږ پاتې شي. نو 2 کاله پس په بدر کې هغه په جرګه کې چې کم خلق شریکو هغه ټول خلق په بدر کې مردار شو. دقه شان وسو ټرمپ او نتنیاهو او د امریکای خلق وایي چې دا فلسطینیان به څه کېږي وځي به د دې ځای نه. نو چې کومه فرعون سوی چې تاسو زه وباسم موسی علیه السلام لیکن فرعون غرق شو او د موسی ملګري بچ شو. دغه شان کېدی شي چې خدای پاک ټرمپ او د ټرمپ ملګري غرق کی او د فلسطین مجاهد پاتې شي. څنګه چې په هغه وخت کې شو داسې په دې وخت کې هم کېدی شي. نو د وایي چې استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. نو وایي چې کله ته ژوندی نو خدای دې امداد کوي. نو مشرف ته وی ټلیفون وشو چې سملې که کینې نو مشرف وی چې ملاس مې والا
نو چې ملا سواس 9/11 چې شو نو دومره مړی په پاکستان کې شو چې دوره په غزا کې نو شوي او چې کله پاکستانی عسکري قوتونو وس اوه چې موږ سمولو نه موږ په درلو نو خدای پاک ولا لما یحییکم نو الته کې چې څنګه موسی علی السلام قوم اوس د موسی علی السلام قوم دی موسی غونته پیغمبر و سره دی په علاقاو په حساب سره دی د فرعون نو وسره اخلاص شوی دی وې دی کلی ته لاړ شي او لږ غونته جنگ دی دا به کول غواړي او بیا دا کلی خدای پاک به تاسو له درکې دا فلسطین نو هغه ورته سوي چې فذهبوا انت وربک فقاتلا ان ها هنا قاعدون موږ نشوتله نو چې نشوتله نو لما یحییکم نه انکار وکړو چې انکار وکړو نو سلويخ کالا بیا دغه په دې درغه کې ګرځیدل په وادي تیح کې نو دغه شانتي بیا ګډ وډو نو موسی علی السلام غریب وسره پریشانو لکه موسی علیہ السلام خو بچ نشو کنه د پریشانای نه موسی علیہ السلام نه یوشع بن نون دی د پیغمبران دی دغه وخت هارون نه ادا ټول الته بیا وفات شو دغه نه پس بیا بل پیغمبر هغه د دې سر لاړل او هغه فتح مونده د دې نه دا پته لګي چې کو فرض کا قوم بد خلق هغه یو نه کوي ته نزي نو دغه د اثر نه نیکان نشي بچ کېده نو دی وجنه بل آیات ورپسې دا دی وتقوا فتنه لا يصيبن الذين ظلموا منكم خاصه د سینې چې کوم خلق زیاتې کوي هغه به پکې راګیریږي د عام خلق به پکې راګیریږي نو دا غینه د بچ کېدو لپاره ما تعالی پکار دي چې مونږه اکټیو یو مونږه هر وخت جهاد ته تیار یو نو یو څو غلطۍ مونږه کړې دي چې دا خبره زمونږ په ذهن کې نمبر 1 وای چې نن سبا پیمانه سره د حق د باطل غزه ده خود پاکستان وفد دی شیر رحمان پکې دا بلاول پکې دی او نور پکې نه په ټوله دنیا کې به اوس ګرځي د پاکستان په پیسو باندې او د پاکستان په باره کې به رای همواري خو مجال دی چې د غزه نوم والی نه په امریکا کې غستې شي او نه په برتانیې کې غستې شي او نه چرته غستې دی او دغه رنګ د پاده دغه یو میر دی د